السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو تاسو ګوري زمونږ یوټیوب چینل صاحبزاده آفیشل. وخت مو ډیر نه اخلم ځکه ستاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی او دا وخت درله نور هم قیمتي کوم. یو اهمه خبره او یو اهمه ویډیو مې تاسو لپاره راوړې ده. امید دی چې دا تاسو ووري او د دې نه چې کوم دی نو ډیر څه زده کوئ. څنګه چې څه وخت مخکې مفتي تقي عثماني هغه یو خبره کړې وه، هغه یو ویډیو کړی و او هغې باندې بیا یو عالم چې کوم دی نو هغه مولانا محمد یوسف بنیري چې کوم دی نو هغې باندې څه اعتراضات کړي او هغې باندې هغه چې کوم دی نو خپل اشکالات هغه بیان کړي او د هغه بیا جواب کړی و مولانا محمد الیاس چې کوم دی نو د هغه جوابات کړي او ډیر مدلل جوابات چې کوم دی نو هغه ورله ورکړي. نو هغه ویډیو مې تاسو له راوړې ده. راځئ چې دغه اول مولانا محمد یوسف د هغه اعتراضات ورو او بیا د هغې جوابات ورو، بیا اخر کې چې کوم دی نو فیصله په شکل کې دجال اور کذاب چې ځان ته مولانا محمد یوسف بنیری هغه د اسلام په حواله سره د جهاد په حواله سره د مفتی تقی عثماني صاحب دیگر علما په حواله سره یو څو خبرې کړلې بلکې غولې خوړل دي. هغه خبرې تاسو اورئ ان شاء الله تعالی. د هرې خبرې به ان شاء الله ته زه جواب ورکوم د حقیقت په دایره کې دننه او بالکل داسې نه چې زه په هوا کې خبرې کوم، بلکې د قرآن او حدیث نه او حقیقت چې کوم دی هغه به زه ان شاء الله تعالی بیانوم. د دې د بکواسات تاسو لومبه واورئ، د هغې نه پس په دې باندې خبره کوم. आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है. अब सिर्फ ज़बानी जगह खर्च से हम अल्लाह के सामने आपको जवाब देने के काबिल नहीं. अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बना नहीं होते. वाह वाह. तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जिहाद फर्ज है. आंखों से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दे सरकारी मुला दे د پاکستان سرکاري مولا دی د پاکستان د لکه څرنګه چې د اکبر بادشاہ په زمانه کې ابوالفضل فیضی ډیر ذهین انسان او خواغه دین الهي جوړ کړو. نو زمونږ د ریاست سرکاری مولا او سرکاری ابوالفضل فیضی څوک دی؟ دا مفتی تقی عثماني صاحب دی او د فلسطینیانو په قتل عام باندې دومره ننګ وکړو چې چغې کړې او ټولو مسلمانانو حکومتونو باندې دا ثابته کړه او فتوا ورکړه چې په تاسو باندې اوس جهاد فرض دی. او وی چې دا تش مذمتونه تش قراردادونه په دې باندې کار نه کیږي، ځکه چې هغې لګیا دي د مسلمانانو قتل عام کوي او موږ تش مذمت کوو. نو ستاسو فوجونه د څه دپاره دي؟ تاسو د څه دپاره یې؟ د خبره خو کړې ده. دا ډېر منطقي انسان دی که نه، انتهایی ډېر منطقي دی. د منطقي انسان فتوا په چا باندې ورکړې؟ چا دپاره ورکړې ده؟ د حکومتونو دپاره چې باید د مسلمانانو حکومتونو هغوی له پکار دي چې جهاد وکړي. لکه چې دې سره فوجونه دي، د دې سره اسباب دي د جنګ. خو هغه پښتو کې وایي چې لورې تا ته ویمه انګورې ته اوره. دو خو داسې فتوا نشو ورکولی عوامو ته چې بی راوځئ او ځئ، خو د بلې نه راتاو شو. اوس هر سړي دا تسلیم کړه چې واقعي په فلسطین کې جهاد فرض دی. نو یو خو زه پښتنو ته په پښتو کې ځکه لګیا یم چې دا خو د یوې فرقې مولا دی، ځان ته مفتي وایي او ما تاسو ته حقیقت هم ښکاره کړو. په ټوله دنیا کې جهاد د سره نشته او په فلسطین کې چې کوم جنگ روان دی نو دا د عرب او د اسرائیلو په منځ کې روان دی او اسرائیل هم د هغې عربو سره جنګ کوي څوک چې د هغوی مزاحمت کوي. او د فلسطین په ځمکه باندې جنگ دا په اسلام نه دی اسلام او دا په مسلمانۍ نه دی. په اسرائیلو کې پخپله هم مسلمانان اوسي، پخپله پکې هم جماعتونه شته دی. نو که فرض کا دا د اسلام او د کفر جنگ وی نو وړاندې خو به د خپل وطن نه مسلمانان شړلي وو، هلته به وجلي ختم کړي وو. نو پښتنو له پکار دي چې په هوش کې راشي او په داسې فتوو باندې
وګ اونړقای ځکه چې دغه خوره باندې یعنی د عربو په خوره باندې جنگ د کفر او د اسلام نه دی کفر او د اسلام جنگ نه دی. بیا تاسو ګورئ چې د حکومتونو باندې جهاد کوي او تقریر کې وته خبره کوي پرجوش تقریر دی کنه. نو تو ابو الفضل فیضی سرکاری مولا او تمام اسلامی حکمرانان ته پیژني نو کو داسې څه خبرې چیرې مسلمانانو له اوس جنگ پکار دی د اسرائیل لار نیول پکار دا غوی لاس نیول پکار دی. نو لاړ شه د ټولو اسلامی حکومتونو د اسلامی ملکونو دوره وکړه د حکمرانانو سره ملاو شه او هغوی ته ووایه ښه په پټه په پناه باندې خفیه طور چې بهی څه وکړئ دا دلته کې چې تا د سټیج نه کومه چغه وښکلې کومه فتوا دې په سټیج ورکړې ده نو دا تا د حکمرانانو دپاره نه ده ورکړې تا د عوامو دپاره ورکړې او په عوامو کې پتا باندې چې ډېر څوکمریا پښتانه دي په کراچۍ کې د لس تنه هم نه راغونډېږي ټول پښتانه دي د شاګردان هم پښتانه دي د باډي ګارډ هم پښتانه دي په ده باندې سر ورکوونکي هم پښتانه دي د ده په فتوو باندې عمل کوونکي هم پښتانه دي. نو ځکه دا خبرې په پښتو کې کوم. تو جی جناب تاسو چې کوم دی د دې جناب دا خبرې واورېدې د دې شکل د سړی وګوري سړی چې دا چېرته فرشته ده لیکن دننه چې کوم د په دې جسم کې کوم غلاظت پروت دی هغه چې کوم د ژبې نه راوځي د هغې تاسو اندازه لګولی شئ چې دا چې کوم دی خلکو له چې کوم دی دوکه ورکړي خپل د دې ګیري په ذریعه خپل د دې پټکي په ذریعه خپل د دې حلیې په ذریعه باندې د دې چې کوم اصلیت دی هغه د دې ژبې نه معلومېږي چې د کم قبیل انسان دی. دا هغه سړی دی چې دړو مې دا خبره وکړه چې مفتی تقی عثماني چې کوم دی د درباري مولا دی. درباري مولا هغې ته ویل کېږي چې هغه د سرکار کس او مفتی تقی عثماني صاحب په حواله تاسو دا خبره وکړم چې داسې معمولی شخصیت نه صرف د پاکستان د حده پورې نه دی بلکې صرف د پاکستان نه بلکې د عرب چې کوم علما دي د هغو استاد دی او د یورپ پورې چې کوم دی خلک د دین مستفید کیږي په سینګړو باندې د کتابونو لیکلي او لګیا دي د دین خدمت کوي. دغه شانتي اسلامیک بینکاری په نوم باندې چې کوم دی د سود په مقابله کې د یو سلسله شروع کړله او یقیني طور پر دام یو غټ چې کوم دی اقدام د اوچت کړل په دې امت مسلمه باندې باقاعده احسان کړل. د هغې نه علاوه سرکاري مولا هغې ته ویل کېږي چې سرکاري فتوا ورکړي د چې کوم فتوا ورکړله یقیني طور پر هغه فتوا چې کوم دی هغه سرکار نه مني که چېرې سرکار دی د سرکار کس وي نو د به چرم داسې د جهاد فتوا نه ورکوله. سمجھ کې مو خبر راځي زمونږ سرکار چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې موږ جهاد وکړو د جهاد د نوم نه خو ته الرجي ده د بیا څنګه د جهاد فتوا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې د سره سرکاري څه عہده نشته بلکې د وفاق المدارس العربیه پاکستان چې کوم دی صدر دی. هغه وفاق المدارس چې په پورا پاکستان کې د دوی په علاقو چې کوم دی مدرسې دي او دا سرکاري اداره نه ده بلکې پرایویټ اداره ده څنګه چې عام مدرسې دي. دویمه خبره دا ده د لومړۍ خبره خو دا ده چې دا خبره کړله چې د سرکاري مولا دی د هغې ما تاسو ته جواب درکړ چې د سرکاري مولا وې نو د چې کوم دی بس سرکار مخالفت پې نه کوو. نن سبا چې کوم سرکار دی هغه خو د هغو خبره کوي هغه چې کوم دجالیان دي اسرائیلیان دي د هغو خبره کوي د هغو په حمایت کې دي. نو چرې داسې نشي کېدی چې کوم سرکار دی هغه څه غواړي او د هغه سرکاري درباري مولا وي هغه د هغې چې کوم دی مخالفت وکړي یا چې هغه څه نه غواړي او د هغه خبره وکړي داسې نشي کېدی. نو دویمه خبره دا وکړه چې د جهاد اعلان کړل دا چې کوم دی د پښتنو لپاره کړل یاد وساتئ په دې کې دی انسان د دجل نه کار اخیستی هغه په خپل بیان کې دا خبره کوي بلکې د هغه د بیان چې کوم دی الټه مقصد علي په خپله وی دی چې دا اعلان خو د حکومتونو لپاره کړل خو اصل دا مقصد دا دی چې دا عام مسلمانان چې کوم دی لاړ شي جهاد جناب والا هغه په خپل بیان کې په خپله دا وجه ساسو چې کوم دی طاقت ته احساس پاور رہے په هغو باندې کې ظلم روان دی ساسو چې کوم دی فوجونه دي ټینکونه دي تاسو هغه استعمال کې داغي په ځای باندې چې کوم دی په تاسو د صاحب اختیار ہے تاسو چې کوم دی طاقت ته ځکه په تاسو باندې چې کوم دی جهاد واجب دی. لیکن دلته کې داسې وي چې باید دا خو اصل کې خبره پښتنو ته دی چې کوم دی ځان ته قوم پرست وي لیکن د حقیقت قوم پرست هم نه دی که چېرې دی پښتون وي حقیقي معنی پښتون وي نو د ده په زړه کې چې کوم دی پښتون سړی چې کوم دی هغه مؤمن وي پښتون چې کوم دی خانداني مسلمان دی د په زړه کې د مسلمان درد وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي صلی الله المسلم کجسد واحد مسلمان چې کوم دی د یو جسم مانند دی د جسم په یو حصہ کې تکلیف په سترګه تکلیف پورا جسم کې تکلیف لیکن د چې کوم دی د صرف چې کوم دی د پښتنو خبره کې زه الحمدلله ستانه زیات چې کوم دی غټ پښتوني زما حسب نسب معلوم دي ساخو باندې حسب نسب نه معلوم لیکن زه پښتون مې الحمدلله مسلمان یم زه په پښتون پوهیږم او په مسلمانیت هم پوهیږم موږ ټول مخکې مسلمانانو بیا پښتانه بهرحال دا خبر وکړه چې دا خبر چې کوم د پښتنو لپاره کړل دا د اصل کې چې کوم دی هغه جهاد تلېږي د پښتانه باندې نه کوم دي دا صرف افغانستان خو نه دی چې دلته بارډر بکراس کې هغه کوم ملکونه دي بهرحال هغه چې دا خبره کړل هغه د سرکاري چې کوم څومره حکومتونه دی هغه په حواله سره خبره کړل په دغه کې د دجل نه کار علي دغه چې کوم فتوا دغه چې کوم دی بل طرف ته چې نه د پښتنو لپاره خبره کړل په دې کې د دجل نه د کذب نه کار غسره د دې معلومیږي چې د کم قبیله انسان دی چې دا شکل او صورت چې کوم دی دا خو مسلمانانو جوړ کړل لیکن د دنه چې کوم دی دا هغه د دجالانو د يهوديانو چې کوم دی د ایجنټ دی دا هغه په حق خبره کوي دویمه خبره دا وکړه اخیری خبره دا وکړه دا چې جنگ شروع دی دا چې کوم دی دا چې کوم دی دا د مسلمانانو د کفر جنگ نه دی بلکې دا خو د عربو او دغه واپس کې جګړه د عربو او د اسرائیل واپس کې جګړه زه تاسو دا وایم چې دا چې کوم دی پوره امت مسلمه ټول خلک چې کوم دی دا چې دا د صرف د دې وجه باندې جګړه ده چې هغه دغه ځمکه د فلسطینیانو چې مسلمانان دي دا د هغه ځمکه د درغلي باغی باندې قابض شوی دي سمجھ کې خبر راځي نو وس هغه را لګي دوه خپل دغه ځمکه نو باسي وزدي د شیخ چلی ته زدا وایم استاد ځمکه دا استاد ځمکه باندې ته یو سړی را شکینی مثال در پر کندري را شکینی بي او سبا چې کوم باغی باندې قبضه ولګي چې بای په دا استاد سره چې کوم ستاره کور مور پاتې دام چې کوم دا ماته حواله کې دینه وځل ریشه ته بس کې ته دا غینه وزي خپل مزاحمت به خپل چې حق ته غبالي اسلام کې خدای چې خپل د حق لپاره انسان لړاويږي هغه چې کوم شهید دی دا چې کوم خلک ته دا يهوديان دو ازلي دشمن دي مسلمانان دو رسول الله صلی الله علیه وسلم والی تر اوسه پورې د اسلام د مسلمانانو ټول غړ دشمنان دغه دي او تاسو ته چې دا نه د عربو واپس کې جګړه ده د مسلمانانو د کفر جګړه نه ده دا د مسجد اقصی جګړه ده د قبله اول جګړه ده چې باغی باندې دوه قبضه کول غواړي او بل طرف دغه مسلمانان دي چې ولاړ دي او خپل بچی چې کوم دی هغه چې کوم دي شهیدان خپل نسلونه ختم کړي لیکن ولاړ دي غټ افری وتکیږي لیکن هغه نه قبلې وجه صدا چې د مسجد اقصی د بیت المقدس د تحفظ لپاره وناستل دي ټول امت مسلمه چې کوم دی هغه جنگ لړاو او ته چې نه دا خو چې کوم دی د عرب واپس کې جګړه ده دغه شانتي خپل په دې ویډیو کې د دجال او کذاب دا خبر مو کړه چې په دې وخت کې په دنیا کې په یو ځکه جهاد نشته ټول دروغ دي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد چې کوم دی دا مسلسل تر قیامت پورې جاری وي آیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دروغ کړه یا دا وسلم په دې کې چې کوم دی دوه خبرې کېدي یا خدا دروغ وي یا نعوذ بالله کچري د رښتینه وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروغ وایي نعوذ بالله نو د دومره کذاب دی چې په دې وخت کې په دنیا کې چې کوم د چرم جهاد نشته حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تسلسل سره مسلسل چې کوم د جهاد به جاری وي تر قیامت پورې الجهاد ماض الى يوم القيامه دا چې کوم د فلسطین دا روان دي دا جهاد نه دي چې دغه جهاد نه په دنیا کې بیا جهاد د نوم نشته نو د دین معلومیږي دا چې دا د کم قبیل سره دی د بظاهر ځانته مسلمان وي شکل او صورت مسلمانانو جوړ کړل ګیره پریخي دا لیکن در حقیقت دا د دجالی لشکر چې کوم دی یو دجال او کذاب دی چې د څومره خبرې کړلې ټولې دروغ وایي ماته سم مخ ته چې کوم دی حقیقت مخ ته بیان بهرحال په دې حواله سره د دې دجال په حواله سره د کذاب په حواله سره د چې هم دا دروغ وایي